بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو حجرې ته په خیر راغلی. خوږو کتونکو د پروګرام د شروع کولو نه مخکې تاسو سره یو وړوکی شانتې ویډیو شریکول غواړم. دا ضرور وګورئ. خوږو کتونکو دا ویډیو تاسو وکړه. دا ماشوم چې کوم دی دا شهروز کاشف دی او د 20 کلن یا 19 کلن ماشوم دی چې د پاکستان په هغه کم عمر ترینه غرونو ختونکو کې راځي چې د دنیا د ټول نه په دنګه سوکړی ماونټ ایورسٹ باندې د خپل ملک جھنډه چې کوم دی هغه خخ کړه او په تاریخ کې خپل نوم رقم کو. تاسو په دې ویډیو کې وکتل په د پسې چې کوم دی نو صرف ته د مور او د پلار دا ورغلي دي او په ایرپورټ کې دی ریسیو کړی دی. نو دا کوس د کرکټ ټیم وی او هغه یو وړوکی شانتې لوبه ګټلی وی. نو اوس په خلکو د ګلونو پاڼې هم ورشیندلې او دوی ته به انعامونه هم ډېر غټ ورکړي او د بدمرغه په دې ملک کې د کرکټ نه علاوه چې کوم دی د یو گیم نشته. موږ هم په دغه کرکټ باندې خپل سکواش بیللی دی، هم په دغه کرکټ باندې موږ خپل هکي بیللې ده او کرکټ په کرکټ کې اوس هغه معرکه ونه کړه او د هغې دپاره چې کوم دی نو موږ ټوټل لوبې او ټوټل چې کوم څونه اعزازونه دي هغه ټول موږ په دا وکړي دي. پروګرام له بزو په سوات کې یو ډېر ښایسته پروګرام په 5 جون باندې روان دی چې د هغې نوم دی سټینډ اپ فار د چمپئنز. دا پروګرام څه دی؟ نو زما سره نن ملګری شوکت صاحب په سټوډیو کې موجود دی. هغوی ته به په خیرالی ولویم ځکه چې هغه ما ته خپل په دومره مصروف وخت کې هغوی موږ له وخت راکړو. شوکت صاحب خو حجرې ته په خیر رالی او بیا راته لږ به تعارف ته د کتونکو سره خپل وکړئ چې دا پروګرام مخ په وړاندې بوځو. ډېره مننه صاحب صاحب. زما نوم شوکت علي خان دی او زما تعلق د سوات سره دی چې ورته سویټزرلینډ آف د ایسټ هم وایي او زه بنیادي طور باندې خو فیډرل ګورنمنټ امپلای یم، جاب کوم. د دې نه علاوه ټریکینګ چې دی زما یو هابي هم ده او یو پاشن هم دی. نو په ټریکینګ هم زه انوالو یم او تقریبا چې د 20 سال نه زه په ټریکینګ هم کوم او زمونږ د دې دپاره یو کلب هم دی، ملګري را جمع کېږي، ټریکینګ کوي، مختلف پیکس او لیکس او پاسز منګه کړي دي. په دې دوران کې زمونږ خاص فوکس چې دی هغه سوات او سراونډینګ ایریاز دي. په دې کې منګه ټریکینګ کوو او د دې نه علاوه د ټریکینګ د پروموشن دپاره مختلف پروګرامونو او اکټیویټیز کې هم زه حصه اخلم. شوکت صاحب، سټینډ اپ فار د چمپئنز په دې پروګرام به لږه رڼا وغورځوئ چې دا کتونکي په دې باندې پوه شي. اصل کې زمونږ چې کوم یو روټین دی د ایس پی ایس ټریکینګ کلب د طرفه هر کال منګه د غرونو سره مینه کوونکي او هلته کې ټریکینګ کوونکي کمیونټي دپاره منګه هر کال پروګرام کوو او په نیشنل لیول باندې هغې ته منګه نیشنل ټریکرز میټ اپ وایو. نو دا د هغې سلسلې یو حصه ده خو چونکې د کووډ 19 د وجې نه تیر کال دا پروګرام نو شوی نو دا ځل منګه دا پروګرام کوو سټینډ اپ فار د چمپئنز. نو دا د نورو پروګرامونو نه لږ ته مختلف په دې باندې دی چې دا ډېر په غټ لیول دی او په دې کې زمونږ ډېر غټ میلمانه چمپئنز را روان دي. نو د هغې د وجې نه دا د نورو پروګرامونو نه زیات اهمیت لري. شوکت صاحب، تاسو په دې خپل خبره کې دغه چمپئنز یاد کړل یا د هیروز چې دي دا څوک دي؟ دا هم لږ زموږ د کتونکو ته ووایئ. پاکستان کې الحمدلله زموږ سره ټیلنټ ډېر زیات دی. دا جدا خبره ده چې موږ هغه نه پیژنو او نور خلک هغوی له
هغه اهمیت ورکوي کوم چې وله پکار دی. لکه زه درته مثال پیش کړم چې لیټل کریم نوم چا دلته اورېدلی هم نه دی او په فرانس کې په هغه باندې باقاعده فلمونه جوړیږي. نو دغه شان زموږ دا هیروز چې دي خاص طور باندې د دریو هیروز زه به نومونه واخلم چې د هغو دې ځله دا کال ډېرې غټې کارنامې کړي دي. لکه په اولنی چې دی زمونږ شهروز کاشف دی چې د لاهور سره تعلق ساتي او د صرف په 17 سال عمر کې یعنی کم عمر ترین پاکستانی و چې د براډ پیک چې هغه د 8000 میټر نه زیات اوچت دی هغه د سمیټ کړی او دا یې ریکارډ دی. او اوس دې کال لا په 19 سال عمر کې د دنیا د ټولو نه اوچت غر ایورسٹ هم هغه سر کو. د دې نه علاوه عبدالجوشي دی زمونږ میلمه دی زمونږ هیرو دی هغه ډیر خطرناک ترین ایکسپیډیشنز په ناردرن ایریاز کې لیډ کړي دي چې هغه کې خردوپین پاس هم شامل دی. او دې کال کې هغه د دنیا خطرناک ترین غر چې په هغې کې د ډیث شرحه یا د مرګ شرحه چې دا 35% ده چې هغې ته وایي اناپورنا هغه د سمیټ کو. دا یو ډیر غټ اعزاز دی د دې ملک لپاره. او دریم چې دی زمونږ چې کوم میلمه دی سرباز خان د ریکارډ دا دی چې د 8000 پیکس سمیټ کړي دي چې په هغې کې د پاکستان 15 پیکس هم شامل دي. او د دې نه علاوه په دې کال کې په نیپال کې د مسلسل دو پیکس چې هغه یو ایورسٹ دی او بل اناپورنا دا دواړه سمیټ کړي دي او پاکستان جنډۍ په دنیا کې لهراو کړې ده. شوکت صاحب تاسو په دې خبرو کې ما ته یو نقطه پکې ملاو شوه چې په دې کې به نور هم څه ستر میلمانه وي په هغو باندې هم کله اگر رڼا وغورځوئ نو چې مخ په وړاندې لاړ شو. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا خو زموږ هغه هیروز دي چې هغو په ټوله دنیا کې د پاکستان نوم روښانه کړی دی. خو د دې نه علاوه زموږ سره نور هم ډېر اهم شخصیات را روان دي راځي به په دې پروګرام کې چې د هغو اچیومنټس او د هغو کارنامې هم کمې نه دي. او په دې کې لکه زه به تاسو ته مثال پیش کړم چې فرا محمود د لاهور چې ده یو فیمیل چې هغې په دې کال کې ورجیرا پاس چې د دنیا په خطرناک ترین پاسز کې شامل دی او 5988 میټر د هغې اونچایي ده هغه پاس هغې کراس کړی دی. او 13 کال هغې یو بل خطرناک ترین پاس چې دی خردوپین پاس هغه هم کړی دی. نو فرا محمود سره د ناصر محمود صاحب هغه هم را روان دي. دغسې آصف بھټي چې دی هغه رایکوټ پیک اټمپټ کړی و 7000 دی ډېر مایناس ماونټینیر دی هغه هم را روان دی. دغه شانتې د سوات چې کوم د ټولو نه هایسټ پیک دی فلک سیر هغه په تاریخ کې اول ځل باندې کمو پاکستانیانو چې سر کړی دی هغه ټیم د احمد علي مشتبه په سرکردګۍ کې هغه هم را روان دي. او د دې نه علاوه نور هم داسې چې کوم ټریکرز کمیونټي کې غټ نمونه دي لکه کرنل عبدالجبار بھټي چې د ټولو نه سینیر ټریکر دی چې کوم ماونټینیر دی کوم چې ایورسٹ سمیټ کړی هغه هم را روان دي. اولنی سمیټر د K2 پاکستانی چې یو عظیم نوم دی اشرف امان هغه هم را روان دي. او د دې نه علاوه نور هم ښه کافي تعداد کې میلمانه چې د هغو په دې میدان کې ډېر غټ کنټریبیوشن دي هغه به انشاءالله په دغه ورځ باندې موجود دي. شوکت صاحب ماشاءالله ستاسو یو ډېره لویه تجربه ده. تاسو په خپل تعارف کې مو چې تقریبا 20 کاله ستاسو په هایکینګ او ټریکینګ کې وویستل دا خو یو ډېر لوی عمر دی. نو تاسو څه ګڼئ چې په سوات کې د هایکینګ او د ټریکینګ پوټنشل څه دی؟ څنګه چې الحمدلله ټولو ته پته ده د پاکستان الله پاک موږ له داسې ملک را کړی دی چې په دې کې ډېره زیاته ویرایټي ده ډېره ډایورسټي ده. زموږ سره سمندر هم دی زموږ سره بیچز هم دي زموږ سره صحرا هم ده زموږ سره آرکیالوجي هم ده زموږ سره بالتور ګلیشیر چې د پولر ریجز نه بعد په دنیا کې د ټولو نه اوچت ګلیشیر دی هغه هم دی. زموږ سره هایسټ پیک په دنیا کې چې کم 14 دي پای کې 15 په پاکستان کې دي. د دې نه علاوه زموږ سره 3 د دنیا چې کومې غټې پهاړي سلسلې دي هغه په پاکستان کې ملاویږي. نو زموږ سره ډېره ډایورسټي ده او په دې ملک کې د ټوریزم او د ماونټینیرنګ ډېر زیات پوټنشل دی. نو خاص طور باندې که موږ د سوات ذکر وکړو نو په سوات کې تقریبا چې د نیچر ټول هغه خوبصورتي او ښکلا راجمع شوې ده. دلته کې ځنګلي هم دي دلته کې د 200 نه زیات ډنډونه لیکس جیلونه هم دي.
دلته کې د فلک سر غونته او میا ګل سر او مانکیال غونته کې چیلنجینګ پیکس هم دي چې هغه کلایمبرز هغه ځان طرف ته اټریکټ کوي. یعنی د یو ماشوم نه والا چې هغه دلته راشي سایډ سینګ وکړي او ایز ا ټورسټ راشي او دا ټول سوات ویني د هغه نه واخله او ته د ټریکرز پورې او پاسس کوونکي او پیکس کوونکي او د ایکسپرټ کلایمبرز پورې د هر کس دپاره په سوات کې اټریکشنز او مواقع موجود دي. شوکت صاحب زه ستاسو ډېر زیات ممنون یم تاسو ما ډېر وخت راکړو. تلو تلو کې خپل یو پیغام ورکړئ خو دا به په ذهن کې ږدئ چې دا د 4G او د 5G نه تېروتونکی نسل دی. زه به دا ووایم صاحب صاحب چې زمونږ چې کوم نوی نسل دی په سمپل الفاظو کې دی چې تر څو پورې د خپل کمفرټ زون نه نیوتي نو دی د خپل دنیا د حسن دا نشي لیدلی په دې کې لیډرشپ کوالټیز هغه شانتې نشي را پیدا کېدی څنګه چې په دې طریقه باندې پیدا کېدی شي. زمونږ دا ټریکینګ او هایکینګ او کلایمبینګ نه صرف دا چې هغه جسمانی توانایی ورکوي بلکې ذهنی امپرومنٹ کې په دې کې په زیاتوالي کې هم حصہ اخلي او د دې نه علاوه په نوي نسل کې لیډرشپ کوالټیز هم پیدا کیږي او هم په دې کسانو کې که دا ټرینډ شروع شي نو هم لري نه ده چې زمونږ کم دا هیروز نن دلته راځي سوات ته هم په دې نوي نسل کې به داسې هیروز پیدا شي چې نن 3 راځي او کېدای شي سبا 300 شي. نو که دې طرف ته دا نوی نسل راشي نو زما په خیال چې دا د ملک دپاره یو ډېر غټ کارنامې دي کولی شي.